حدیث مبارک کې راغلی دی بنی اسرائیلو کې یو بدماش سړی و هغه یو کم سل قتلونه کړي په خوا دور د جهالتو دغه بنی اسرائیلی بدماش یو کم سل قتلونه کړي اخر کې احساس ملو شو چې زه د توبه وباسم چل نو ورته چې زه به څنګه توبه وباسم نو چېرته یو راهب و هغه له لاړو او تپوس ته کوي چې ګناه مې کړې ده توبه ویستل غواړم خدای به مې معاف کړي دغه راهب ورته وایي تاسو ګناه کړې ده وایي ده ورته وایي چې یو کم سل قتلونه مې کړي دي او نن په صدق سره توبه ویستل غواړم چې زه به معاف شم که نه همدغه راهب ورته وایي چې تا دومره لوی جرمونه کړي دي تم لا د توبې په تمه دومره عظیم جرم دا خو قابل معافي نه دی ته به نه معاف کېږي الله دې نه بخي دغه بدماش ورته وایي چې ښه ما یو کم سل قتلونه کړي دي زه دوزخ ته ځم سوځم به ما نه بخي نو یا یو کم سل او یا پوره سل دغه راهب یې پکې قتل کو چې دا سل خو پوره کم د دې نه پس ته لرې خو په زړه کې دا احساس به پیدا کېدو دا خیال بتلو راتلو چې تا ګناهونه رجسټر ډکې کړي دي څه به در سره کېږي توبه ویستل پکار دي د بل چا نه تپوس کړی دی یو عالمو هغه نه تپوس وکړه چې ما سل قتلونه کړي دي ما به الله معاف کړي که نه دغه عالم ورته وایي چې ته په اخلاص سره توبه وباسې الله به دې بالکل معاف کړي خو شرط به پکې دا وي چې ته به دا توبه دلته نه وباسې یو بله علاقې ورته یاد کړه وي هلته ډېر خلک نیکان دي اکثر خلک په هغه علاقه کې ښه خلک دي ته به دا خپله د خرابو د جرایمو علاقه پرېږدې او د نیکانو خلکو علاقې ته به ځې نو هلته چې توبه وباسې بیا به هلته زندګي تیرې بار به نه راځې دې د جرایمو د علاقې ته به نه راځې نو ستا توبه به قبوله شي الله به دې معاف کړي نه دغه قاتل دغه تلې دی د توبې ویستلو دپاره په لاره کې د مرګ ټیم پوره شوی دی سمنځه پورې مزل کړی دی او د هغې نه پس راپروتې دی مړ شوی دی د خرابو خلکو نه چې روح اخلي هغه فرشتو وی چې نه دی خو خراب دی موږ به ترې روح اخلو خو خلکو نه چې روح اخلي هغې وی چې موږ به د نه روح اخلو دغه د خو خلکو نه چې روح قبضه کوي هغې فرشتو ورته وی چې دی خو توبې له روان دی دا نورې فرشتې ورته وی لا رسېدلې خو نه دی ټیک ده چې توبې له روان خو لا خو رسېدلې نه دی په لار کې مرګ راغلی نو توبه خو یې لا ویستې نه ده د دې د وجې موږ به د ده نه روح اخلو ښه په تکلیف او په سختۍ سره د نیکانو خلکو نه روح چې اخلي هغه فرشتو ورسره اختلاف کو وایي موږ دې ورته نه پرېږدو خبره لاړه د الله دربار کې حاضري وشوه د الله نه تپوس کوي پروردګاره زمونږ اختلاف راغی دا یو ډله وایي چې د نیکانو خلکو روح مونږ اخلو ده نه به مونږ قبض کوو دا بله ډله وایي دا بد سړی دی د ده نه روح به مونږ قبض کوو اختلاف دی په څه به حل کېږي وی الله پاک دې فرشتو ته حکم وکړي چې تاسو دواړه ډلې لاړې شئ دی چې د کمې بدې علاقې او د خراب کلي نه را روان دی د هغه ځای نه د ده د ملاستې کوم ځای چې پروت دی دغه ځای پورې ځمکه کچ کې او د نیکانو د ځمکې عموم فاصله کچ کې چې دې کمې علاقې ته نږدې او د هغې علاقې مطابق فیصله به کېږي فرشتې راغلي دي چې دواړه طرفو ته ناپې اغېشتې دی پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي دا بنده چې دله مرګ راتو را پرېوتو دغه وخت کې دی د دې جرمونو ځمکې ته نږدې و
خو چونکې دکې اخلاص و په اخلاص سره د توبې طلبګارو د دې په وجه دې د خرابو خلکو ځمکې ته جوختو الله دې ځمکې ته حکم وکوي ته خوره شه او د نیکانو خلکو ځمکه هغې ته ته ورته راټوله شه نو هغه ځمکه لنډه او دا بله اوږده شوه دې ته خود به خود الله لرې کړ نو د خپلو د جرمونو د ځمکې نه دوه لیشته د نیکانو خلکو علاقې ته نږدې و کې زمونږ د پاره دا سبق او عبرت پروت دی چې مونږ هر څومره دفترونه د ګناهونو ډک کو په اخلاص سره د توبې طلب راکې راغې ټول گناهونه به معاف شي. मजीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.